بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د سی بی سی د راپور د ریډ کول څنګه کولای شو چې په هغې باندې ځان پوه کړو چې سی بی سی راپور یعنی په هغې کې څه شی مهم دي چې موږ تاسو هغه باید مد نظر وساتو. لومړی خو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زموږ په آوټلاین یا ننني ډسکشن کې په سی بی سی باندې ده یا کمپلیټ بلډ کاونټ باندې ده. خپله سی بی سی چې ده په دې کې موږ 3 سیزونه چې کوم دي زموږ میجر یا مهم دي چې هغه باید مد نظر وساتو چې یو ډبلیو بی سی ده، یو آر بی سی ده، یو پلاټیلیټس دي. لومړی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زموږ په بلډ کې تقریبا ملین هاو سیلز قرار لري او هغې کې تقریبا دغه بلډ فلو کې چې کله موږ یو مریض نه وینه واخلو هغه موږ یو ټیوب ته واچو او بیا یې سنټرفیوژ کړو. نو موږ به دې کې ته 3 برخې ګورو چې آر بی سی وي، وایټ بلډ سیل وي او پلازما وي. میجر کمپوننټس اف بلډ په د وینې چې کوم میجر اساسي برخې دي عبارت د پلازما څخه د ریډ بلډ سیل څخه دی او وایټ سیل څخه دی. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې 55% چې ده هغه پلازما ده. ریډ بلډ سیل تقریبا دا چې دی 40% جوړوي او 1% چې ده هغه نو بیا وایټ سیلز او پلاټیلیټ ورسره کمباین جوړوي. خپله آر بی سی یا جامده برخه چې ده کوم سیلز چې دي هغه لاندې کې وځي او چې کوم پلازما برخه ده چې اوبه پکې ډېر زیات وي هغه بره پاتې کېږي. اصلت کې دلته که موږ وګورو میجر سیل ټایپ چې دي تاسو په وینه کې چې ګورئ د پلازما تر څنګ چې زموږ سره ده پلاټیلیټس دي، ریډ بلډ سیلز دي او وایټ بلډ سیلز دي. د سرو حجراتو چې کومه وظیفه ده عبارت ده له کیری اکسیجن ټو آل د ارګنز، د اکسیجن رسول د بدن ټولو غړو ته. پلاټیلیټس دي دا زمونږ چې کوم ساحې کټ شي او وینه ځي د هغې د بسته کولو د ودرولو وظیفه په غاړه لري. او وایټ بلډ سیل سپین حجرات چې دي دوی د ناروغۍ په مقابل کې خپله مقابله سرته رسوي او موږ د ناروغیو څخه بچ ساتي، یعنی فایټ اگینسټ انفیکشن کوي. راځو بلډ سیل سینونیمز ته. هغه 3 کلمات چې موږ تاسو باید ورسره آشنا هم اوسو. اریتروسایټس چې دي دې ته ریډ بلډ سیلز هم وایي زیاتره خلک، لوکوسایټس کوم دي دې ته وایټ بلډ سیلز وایي او ترامبوسایټس ته پلاټیلیټس هم ویل کېږي. نو دې نومونو سره تاسو باید آشنا اوسئ. کالټل کاونټر چې دا چې کوم بیکمین ماشین ده په دې کې زموږ چې کوم بلډ زموږ واخیستو پیشنټ نه هغه موږ دې کې کېږدو او په دې کې موږ ته د خپله د السټریشن یعنی پرنسپل په دې کې موږ کولی شو پر کې هم وکړو یعنی سنټرفیوژ باندې طریقه باندې. د کمپلیټ بلډ کاونټ چې ده یا سی بی سی چې کوم یو ده دې کې چې کومې برخې شاملې دي دا په لاندې ډول دي. تاسو یې کتلی شئ دا یو د سی بی سی راپور چې کوم ریزلټ پاڼه باندې وي یا په سکرین کې وي داسې مکمل ښکاري. تاسو یې کتلی شئ ډبلیو بی سی ده، آر بی سی ده او هیماتوکرایټ دی، هیموګلوبینو پکې، ایم سی وي، ایم سی ایچ، ایم سی ایچ سی، آر ډي ډبلیو، پلاټیلیټ کاونټ، ایم پی وي ده پکې. دا تقریبا تاسو د پیشنټ ریزلټ وګورئ، سټینډرډ رینج یې وګورئ او یونټس کوم واحدات چې دي د خلاص نه بیا منځ کې چې کوم د سټینډرډ نورماله اندازه یې ده او پیشنټ ریزلټ چې کوم دي سر کې راځي. لومړی که تاسو وګورئ موږ راځو په ریډ بلډ سیل باندې خبرې کوو. ریډ بلډ سیل چې دا خپله که موږ وګورو بای کانکیو ډیسک اپټیمایز فلیکسیبیلیټي یعنې بای کانکیو شکل لري، مقارن طرفین هم موږ ورته ویلی شو. نو دوی دغه فلیکسیبیلیټي یا چې کوم الستیکي خاصیت لري چې کله کیپیلریز ته برابریږي ما ډول شکل ځان برابروي او په هغې کې تېرېږي. بله وظیفه یې چې دا کیری اکسیجن ده، اکسیجن انتقال په خپله داخل کې پروټین لري چې هیموګلوبین ورته ویل کېږي او دې کې دننه چې ده تقریبا 250 یعنی 250 میلیونه ایچ بي مالیکول په یو آر بی سی کې موجود وي. تقریبا هر آر بی سی 1 بلیون مالیکولو د اکسیجن
ځان سره لري او د یوې آر بي سي ژوند چې ده 120 ورځو پورې ده. اوس د خپله د آر بي سي کوانټیټي هغه چې کوم تری ویلیو ده هغه کې چې کوم فرق راځي په هغې باندې ځان پوهیو چې یوې سیده ام سی وي ده، بلې ام سی ایچ ده او بلې ام سی ایچ سی ده. دغه درې کوانټیټیانې موږ همیش لپاره چې کله موږ د سی بي سي راپور راځي نو هغه موږ مد نظر ساتو. نو په دې کې چې کوم یو ده تاسو یې کتلی شئ. آر بي سي کاونټ ته راځو. فرسټ اف آل دا ابسولوټ نمبر دی، ریډ سیل دی، پر والیم دی، مایکرولیټر کې تقریبا نورمال اندازه یې د شمار ده. او بیا ورپسې کوم یو چې ده دغه چې کوم آر بي سي کوانټیټي کې دي هیموګلوبین ده، 8 جی بي ده، اماونټ آف هیموګلوبین پر والیم ده. د دې نورمال اندازه وي ګرام پر فیصد یا ګرام پر ډیسی لیټر، دا موږ اندازه کوو. هیماتوکریټ دی، دا نو چې کوم کافي اندازه حجرات موږ په یو ساحه کې راټول سي د هغې حجم معلومول. که موږ هیموګلوبین او هیماتوکریټ یو بل ته پرتله کړو نو تاسو به یې فرق داسې وګورئ. مخکې چې کوم موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کړی ده چې هیموګلوبین 4 فایرولو څخه جوړ ده چې هر فایرول یو اکسیجن لري. دلته وګورئ چې دا کوم بلو کلر کې یا بي رنګ کې تاسو ته ښکاري دا د اکسیجن مالیکولونه دي. دا یو ریډ بلډ سیل تاسو ته واضح شوی ده دننه چې په ریډ بلډ سیل کې خپله څه شی دي. نو ریډ بلډ سیل لکه مخکې چې موږ وویلې دا نو تقریبا وظیفه د اکسیجن انتقال ده. په دې کې داخل کې هیموګلوبین وي او د همدې کې ډیفیشنسي کې دې کې چې فرق راځي مختلف فرقونه رامنځته کېږي د انیمیا. تاسو یې کتلی شئ دا یو ټیوب ده، ریډ سیل دی او ډبلیو بي سي ده او پلازما ده. دا د هیماتوکریټ اندازه تاسو ته ښودلی شي. مطلب دا ده هر پیشنټ نسبت خپله انیمیا ته او چې کوم د دوه منځنی ټیوب تاسو کتلی شئ د انیمیا پیشنټ ده، تاسو وګورئ د هغې د آر بي سي اندازه څومره کته ده، یعنې جامده برخه پکې څومره کمه ده. او بل چې کوم پولیساتیمیا ده په دې کې داسې یو ناروغي چې فرض مثال تاسو یې کتلی شئ په دې کې د پلازما حجم کم شوی ده او د آر بي سي اندازه یا د جامده برخو پکې چې کومه ده هغه زیاته شوې ده. نو تقریبا دا درې واړه په مختلفو سټیجونو باندې دلالت کوي. اولنی خو نورمال ده، ورپسې د انیمیا ده او دریم چې کوم یو ده هغه پولیساتیمیا په دې کې ښودل شوې ده. همغسې کله آر بي سي کاونټ کوو هغې کې هیموګلوبین، هیماتوکریټ دا ټولې موږ ته لاسته راځي. او که دا نسبت ټیټیږي او جګیږي نو تقریبا موږ خپله پوهیږو چې دا څه وجه کېدلی شي، یعنې دواړه حالات که جګ شي او که ټیټ شي نو مرضونو باندې دلالت کوي. او بیا هغې نه وروسته موږ یو مشخص ډاکټر سره په دې باندې بحث کوو چې راپور لاړ شي کوم ایم ډي ډاکټر وي. که چېرته فرض مثال هغه د آر بي سي ایچ بي او ای سی ټي زموږ ډېره زیاته ټیټه وي، چاپلاس تاسو کتلی شئ، فټیګ ستړیا به وي، شارټنس آف بریث، د تنفس کموالی به وي، ریسینګ هارټ، زړه درباری به زیات وي، ډیزنس، بېخوبي به زیاته راځي، فال لپس بلام، ګمپس داسې به وي. او ورپسې بل چې کوم دي که چېرته آر بي سي ایچ بي او ای سی ټي اوچته سي په دې کې به مخ سوروالی، د سترګو سوروالی، ورپسې هیډیک ده، سردردي ده، بلار ویژنز، داسې د دید به داسې شي مثال په طور داسې به ځینې درته سم نه ښکاري، ډیزینس، دې کې به هم لږ بېخوبي غوندې وي، همداسې نور مرضونه ورپکې. آر بي سي انډایسز تاسو کتلی شئ. په دې کې اوس چې موږ راځو بلې برخې ته د ام سی وي، ام سی ایچ او د ام سی ایچ سی برخې ته راځو او آر ډي ډبلیو ته راځو چې دا خپله څه شی دی کې کتلی شو. عموما په دې درې واړو کې موږ یوازې د آر بي سي اندازه او شکل مد نظر کې ساتو. مطلب دا ده ام سی وي خپله مین کارپاسکولر والیم ده، یعنې موږ د یوې حجرې چې کوم حجم د هغه معلومو په دې کې. سایز ده د ریډ بلډ سیل
کچیرته ایم سی وی لوي کان ریزلټ آیرن ډیفیشنسي د اوسپنې کمبود باندې دلالت کولای شي یا هیموګلوبین کموالی باندې دلالت کولای شي. کچیرته ایم سی وی اوچته وي نو بیا د ویټامین بی 12 ډیفیشنسي باندې دلالت کوي، ډسپلازیا باندې. همدې څنګه ځینې میډیکیشن دي دواګانې لکه هایدروکسیوریا همداسې په دې هم کچیرته دوی ایم سی وی لوړ وي په دې ناروغۍ باندې دلالت کولای شي. ایم سی ایچ ته راځو، مین کارپاسکولر هیموګلوبین ته. په دې کې موږ تقریبا خپله د هیموګلوبین په یو سل کې اندازه ګورو. لکه که چېرته ایم سی ایچ هغه وي لو وي نو آیرن ډیفیشنسي او تلسیمیا موږ ته راپنهخه کوي، او که چېرته اوچته وي نو ریډ بلډ سیل ممبرین ډسارډر موږ ته رامنځته کوي ډېر. ایم سی ایچ سی ته راځو، چې کوم مین کارپاسکولر هیموګلوبین کانسنټریشن ده په یو سل کې د هیموګلوبین کانسنټریشن موږ ګورو. که چېرته کته وي نو دا د ایم سی ایچ ته ورته ده، او که چېرته ایم سی ایچ سی های وي نو حجرات به سپیروسایډ شکل کې به راځي، لکه هیموګلوبین نه کمپلیټ فل داسې به راځي. او آر ډي ډبلیو ته راځو، دا د ریډ سیل ډسټریبیوشن ښیي موږ ته، لکه سره حجرات په کوم اندازې سره په بلډ کې په کوم شکل اندازې سره دا ډسټریبیوټ یا تقسیم شوي دي په وینه کې. دومره زیات د تشویش وړ خبره نه ده آر ډي ډبلیو چې موږ ورته تشویش وکړو، خو دا مقصد دا موږ ته ښیي چې په وینه کې د سیل اندازه یعنی په کوم شکل باندې ده. همدغه د ایم سی وی، ایم سی ایچ او ایم سی ایچ سی اندازې نه موږ معلوم د آر ډي ډبلیو نتیجه اخیستلی شو. ریډ سیل سایز او شیپ ته راځو، نو تاسو نورمال اندازه باندې یو سیل کتلی شئ. دا چې کوم سیل دي موږ څو الفاظ ځینې لرو، چې کوم نارموسایټیک دی هغه زموږ نورماله کلمه ده، چې مثال په طور موږ یو سیل ته استعمالوو چې هغه خپل سایز او شیپ نه نورمال وي. او دې ترڅنګه چې کوم نارموکرومیک یا نارموسایټیک کلمه ده دا نورمال ته راځي. مایکروسایټیک مایکروکرومیک معنا دا ده چې د سایز او شکل له نظره کموالی پکې رامنځته شوی، او ماکروسایټیک او هایپرکرومیک معنی رنګ غلظت پکې زیات شوی، او ماکروسایټیک معنا اندازه هم غټه شوې وي. دلته خپله موږ نو یوازې د مایکروسایټیک، نارموسایټیک او ماکروسایټیک په دې باندې بحث وکړو. تاسو د ریډ سیل ډسټریبیوشن کتلی شئ. فرض مثال مخکې دا خبره موږ وکړله چې دې نه مطلب دا ده چې کوم سیل دي د سایز او شکل له نظره، د سایز او شیپ له نظره چې هغوی کوم تقسیمات دي په بلډ کې، هغه موږ ته آر ډي ډبلیو یوازې راپنهخه کوي. ولې موږ باید دا خبره وکړه چې تشویش باید ونه کړي چې د آر ډي ډبلیو موږ ته دا ووایي چې ولا چې دا پیشنټ ډېر زیات خراب ده، باید دومره زیات سیریس وانه اخیستل شي، خو بیا هم باید ډاکټر په دې باندې غور وکړي. اوس راځو بیرته خپل د سی بی سی ریپورټ ته. په دومره برخه کې چې موږ بیا لرو، دا زموږ اوله برخه چې ختمه شوله. اوس د ډبلیو بی سی کاونټ ته راځو. موږ په دومره برخه چې دا ډبلیو بی سی ده، چې خپله ډبلیو بی سی څه شی ده، په دې باندې اوس بحث کوو په سی بی سی کې. د ډبلیو بی سی او ډفرنشل کې څرنګه چې موږ تاسو پوهېږو، ډبلیو بی سی وایټ بلډ سیل کاونټ ده. WBC the total number of white blood cell per volume include all subtypes. په دې کې بیا موږ ته ټول نو تقریبا کاونټ چې موږ ته راکوي د ټولو راکوي، که هغه د لمفوسایټ وي، مونوسایټ وي، زینوفیل وي، بازوفیل وي، مونوسایټ وي، نو تقریبا هغه 5 چې کوم زمونږ سیلز دي WBC د هغه ټول راپور موږ ته راکوي په مکمل کاونټ کې. نو دلته چې دا زیاتره نیوټروفیل زیات راځي، پریډومینیټ وي، دا نو تقریبا ناروغۍ پورې دلالت کوي. کېدای شي لکه ایم ډي ایس او ایم پی این ایس ناروغیو کې ښکته راشي. نو یوازې د نیوټروفیل چې تر ټولو زیاته مهمه وظیفه ده، فایټینګ انفیکشنز د ناروغیو په مقابل کې د غټه وظیفه ده. دلته نارمل اندازې ښودلې ده چې نیوټروفیلز د مور دین 1000 وي، نو د لو ریسک فور انفیکشن ناروغۍ لپاره نو کم شانسونه وي. د نیوټروفیل وای کولای شي زیات لوبونه ولري،
هایپر سیګمنټډ وي نو یا کم ولري فیورلی لیوونه ولري دا که چیرته فرض مثال هموار سلاید موږ وګورو او سټین کړی وي هغې نه پس دغه راپور بیا موږ ورکولی شو فرض مثال چې لیوونه زیات دي یا کم دي په هغې کې موږ دا خبر په مد نظر نیسو دا زمونږ اوس د WBC وه اوس راځو دې نه وروسته چې ډفرنشل میک اپ د ټوټل WBC لکه په ډفرنشل کې چې موږ دا بیا هغو کې لمپوسایډ ده مونوسایډ د نیټروفیل ده ایزونوفیل ده بازوفیل ده دغه پنځه چې کوم یو دي تاسو د سکرین پر مخ باندې ګورئ دا ټول موږ ګورو لمپوسایډ مونوسایډ بازوفیل ایزونوفیل او نیټروفیل دا هر یو د خپل حالات خپل فایټ کې د انفیکشن د ناروغۍ په مقابل کې د بدن کې چې کله فرض مثال کومانتان داخليږي هغه ورسره خپله مقابله سرته رسي نو دا زمونږ پنځه چې کوم وایټ بلډ سیل ټایپس دي نو دوی هر یو خپل نارمل رینج لري چې کله هم موږ د BC یا CBC راپور راځي هغې کې موږ ګورو چې کوم یو اوچت او کوم ښکته ده نو هغې نه هم یو ډاکټر پته لګولی شي چې دغه پیشنټ یا دا مریض چې ده د کومې ناروغۍ لري زیاتره دا د WBC ډفرنشل فیصدۍ باندې راپور ده عموما په یو پیشنټ کې چې نارمل وي نیټروفیلیک مایلوسایټس تر ټولو اولنۍ مرحله ده هغه تقریبا 0% کې وي او نیټروفیلیک میټا مایلوسایټ چې کوم دي هغه په 0 سیکنډ سټیج کې دي 0 سټیج کې وي یعنی 0% باندې وي او نیټروفیلیک بانډ سیل چې کوم دي هغه تقریبا 2.5 پورې واخله او نیټروفیلیک سیګمنټډ چې دي 55 والا تر 15 پورې او لمفوسایډ 20 والا تر 15 پورې مونوسایډ 2.5 پورې ایزونوفیلیک سیګمنټډ سیل چې وي 1.3 پورې او بازوفیلیک سیګمنټډ سیل 0 والا تر یو پورې دا نو هغه نارمل اندازې دي چې موږ باید په WBC یا ډفرنشل سلاید یا DLC موږ مطالعه کوو دا راپور باید موږ ځان سره وساتو همدې له مخې یو نارمل پیشنټ موږ کولی شو دا جګ دی او که ټیټ دی او اخرنۍ برخه چې زموږ د ننني موضوع ده هغه د پلاټیلیټ کاونټ یا ترومبوسایټس کاونټ ده دې کې موږ MPV او پلاټیلیټ کاونټ یا پلاټیلیټ کاونټ او MPV په نظر کې لرو د MPV نه مطلب دا ده چې کوم پلاټیلیټ کاونټ او سایز ده دا په نظر کې ساتو لکه تقریبا همیشه انسان زیات پلاټیلیټ ته اړتیا لري تر څو خونریزۍ څخه جلوګیري وشي دې ترڅنګ د پلاټیلیټ شمار کېدای شي کته وي مختلفو ناروغیو باندې دلالت کېدلی شي لکه مثال په طور ګم بلیډینګ وي برایزینګ وي نوز بلیډینګ وي هیوي پیریډز وي میاشتني ناروغیو کې پوزې نه وینه وریو نه وینه تلل همداسې دا تقریبا دا د پلاټیلیټ د کموالي باندې دلالت کوي که چېرته فرض مثال مور دین یعنی 1 لکونه دا زیات وي unlikely to lead to bleeding نو بیا تقریبا عموما بلیډینګ نه رامنځته کېږي خونریزي دې ترڅنګ پلاټیلیټ کاونټ په لومړنیو حالاتو کې لکه ترومبوسایټوزس کې هم لکه کومې ناروغي رامنځته کېدلی شي چې دا پکې کموالی رامنځته شي کاونټ کې ټیټ شي یعنې PV کې MF ناروغیانو کې دغه کې کولی شي چې د دو کې څنګه وشي ټیټوالی رامنځته شي یا مثال په طور هغه څوک چې دواګانې خوري اسپایرین دواګانې خوري هغو کې هم د بلیډینګ رامنځته کېدلی شي که د دو کن انکریز ریسک اف کلاټینګ اینډ بلیډینګ اساسي موضوع داسې ده چې د زیاتوالي راځي کلاټینګ ډېر زیات رامنځته کېږي نو د دې لپاره بیا تقریبا یو هیماټالوجست اپروول د ضرورت ده سرجري پروسیجر یې په لو های کې سرته رسیږي ښه platelet size ترازو MPV ته can be normal large in these disorders کېدلی شي مثال نارمل وي او غټ هم وي ځینو ګډوډیانو کې لکه small platelet have no clinical consequence platelets کم وي څه خاص هغه نه لري کلینیکي عرض که چېرته platelets زیات وي د بون میرو اکټیویشن یا فعالیت موږ ته ډېر زیات
راخی چې څنګه دا په بون میرو کې پلیټلیټ ډیر زیات جوړیږي. نو تقریبا خپل کو کتل شي پلیټلیټ زیاتوالی او کموالی دواړه حالات کې مشکل جوړیږي. دا تاسو یو غټ پلیټلیټ کتلای شئ په دې ساحه کې او دا چې کوم نور دي اسمال پلیټلیټس دي. نو یو ک پلیټلیټ موږ نورمال اندازه کې ولرو خدا دا چې موږ بلیډینګ نه جلوګیری کېدلی شي او کچیرته پر مثال زیات هم کم هم وي دواړو حالاتو کې سرجري ضرورت پیښیږي. بیا کچیرته ضرورت وي ډیره زیاته مننه کوو. امید تاسو دغه ویډیو خوښه راغلی وي. ویډیو مخکې شیر کړئ، نورو دوستانو ته یې ورسوئ، لایکس او کمنټس حتمي وکړئ. مننه.